د پلو د لختو مطالبین لري. دا د خدای د عظیم کتاب چې خدای زموږ هدایت لپاره رالیږلی دی د هغې ختم دی. ستاسو دا لوی اجتماع زه په ډېر بې اندازې خوشحاله شوم. ما شکر دی زموږ د علاقې د خلقو د دین سره بې اندازې محبت دی او خدای دې دا محبت دغه شان د دې نه زیات سوا وګرځوي. نو د هغې نه پس تا د قرآن شریف یو لویه معجزه ده چې دا زړونه راکاږي ځان ته. تاسو د مختلفو ځایونو نه په سیکلونو، په موټرو، په بسونو او په ټانګونو کې راغلي یې ما ته معلومه ده. نو دا د قرآن شریف معجزه ده. بیا د حضرت باباجي صاحب چې د چا په نوم باندې دا جماعت دی د هغوی پس د مرګ نه یو لویه کرامت دی. او بیا ورپسې د هغوی حضرت مفتي صاحب عبدالله شاه صاحب دامت برکاتهم د هغوی د اخلاص او د دیني جذبې دا یو لوی کرامت دی. خدای د هغوی په ژوند کې برکات واچوي او ستاسو دا محبت دی د دین سره د دغه شان قایم و دایم لري. رونو د دې وروستو درو سورتونو بیان درته کوم. اصلي قرآن شریف په قل هو الله احد ختم شوی دی او دا دوه سورتونه د هغې د معنا یو حصه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. زما کوشش دا دی چې زه اصطلاحي الفاظ نه وایم، زه هغه خبرې کوم چې عام دوستان کې پیږي. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. روح قرآن شریف په دې ترتیب نه دی نازل، دا زمونږ مخکې چې پروت دی. زمونږ په ښکلی پیغمبر چې قرآن شریف نازلېده نو هغه په غار حرا کې او څلېرویشتمه د رمضان به او د ګل شپه وه او لومبي آیتونه پې پنځه دا نازل شو. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. دا شروع شو. نو بیا زموږ ښکلی پیغمبر باندې په مکه مکرمه کې 12 کاله او 15 میاشتې او 14 ورځې قرآن شریف نازل شو او هغې کې یو نوي صورت راغله. آخري صورت چې زموږ ښکلی پیغمبر د مکې نه هجرت کاو نو دا صورت دی ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. دا لومبي آیتونه قرآن شریف په وروستۍ پاره کې دي او دا صورت هم د قرآن شریف په وروستۍ پاره کې دی. بیا چې مدینې منورې ته راغی نو لومبي صورت چې نازل شو د هغې نوم دی صورت بقره. الف لام میم ذلک الکتاب. په قرآن شریف کې د الحمد نه پس دویم صورت دی. بیا پرله پسې 9 کاله او 9 میاشتې او 9 ورځې قرآن شریف نازل شو او هغې کې 30 صورتونه نازل شو. آخره صورت چې نازلېده د هغې نوم دی صورت توبه. هغه په 10مه پاره کې ده. نو دا موجوده ترتیب په دې ترتیب قرآن شریف نازل شوی نه. قرآن شریف چې به نازل شو کله به برای راست زموږ ښکلی پیغمبر د خدای خبرې واورېدې. د عرش او د فرش په منځ کې به خبرې، کله به جبریل علیه السلام سره خدای پاک خبرې وکړې او هغه به یې زموږ ښکلی پیغمبر ته راورسول. نو زموږ ښکلی پیغمبر د هغې مجلس کې چې به کوم صحابه کرام لیکونکي وو نو هغې ته به یې ویې دا ولیکې. یو 2 اصحابان لیکونکي وو په مجلس کې چې به څوک وو په هغې به ولیکه، خو کاغذ نو. کاغذ اول په سمرقند کې په 170 هجري کې جوړ شوی دی. نو چا په سرمون ولیک، چا په تختو ولیک، چا په کاڼو ولیک، چا به د خجرو په پوستکو، چا په هډوکو. زموږ ښکلی پیغمبر خدا به یې ورته ووایي دا صورت دا فلانکي ځای کې کښېږدی، دا آیات فلانکي ځای نه مخکې کې او فلانکي نه وروسته کې. بیا چې زموږ ښکلی پیغمبر د دنیا نه تشریف یوړ نو صحابه کرام را جمع شو.
د حضرت ابو بکر صدیق او د عمر فاروق په مشرک او هغه ټول لیکلي کور و قرآن شریف په یو ځای راجمع او په سرمنې ولیک. نو اول د خدای خبرې وي بیا د خدای کتاب دی. نو چې څنګه زموږ ښکلی پیغمبر ورته ترتیب ښودلی په هغه ترتیب یې ولیکه. نو دا قل هو دلته زموږ په قرآن شریف کې د تبت یدا ابي لهب نه پس لیکلی شوی. نو زموږ عالمان چې د یو صورت بیان کوي نو د مخکې صورت سره څه مناسبت څه جوړ بیانوي، ځکه چې د دواړو جهانو سردار او صحابه کرام دا ترتیب خوښ کړی دی. نو خدای کې به څه رازونه نو دا قل هو د تبت یدا ابي لهب نه پس لیکلی شوی ده. د دواړو منځ کې مناسبت څه دی؟ تبت یدا ابي لهب کې د یو کافر بیان شوی دی. چې د هغه کونیه ابو لهب ده او زمونږ د ښکلي پیغمبر مهرنی ترو، خو په سختو الفاظو د هغه بیان شوی دی. خدای پاک وایي لاسونه د ابو لهب د تباه شي، مات تی شي، میرات تی شي او مراد شو. دیو ښځې دواړه حلال شو او د دواړو آخرت د ډمبرو لرګي. نو ورپسې قل هو ده. نو یو سوالو وردایان لري دا قرآن شریف تر قیامت پورې زموږ هدایت. یو سوال کېده د خلقو په ذهن کې، هلکه ډېرونو ته وایي خبرې مه کوه. دا چې د ابو لهب کې څه چلو چې په دومره سختو الفاظو په قرآن شریف کې یاد شوی دی چې یو کافر هم دومره نه دی یاد شوی. ابو لهب کې سلسل د یو کافر خدای پاک په داسې سختو الفاظو ذکر نه دی کړی لکه د ابو لهب چې ذکر یې کړی. که رنګ ته ګورو د ابو لهب ور خیال کوئ ما ترونو، نو رنګ یې تک سور سپینو، په تیاره کې به دا مخ داسې ښکاره کېده لکه ستاسو کور کې چې د سروټ په انګیټې یو بلی. چې مالدارۍ ته ګورو نو ډېر لوی مالدارو د مکې اوسېدونکي. اوس هم یو غر دی، زه چې لاړ شم اکثر هلته ورځم، هغې ته د ابو لهب غر وایي. که نسب ته ګورو نسب یې ډېر لوی، ځکه چې عربي دی او عربو کې قریش دی او قریشو کې هاشمي دی او زموږ د ښکلي پیغمبر مهرنی تره دی. که ژبې ته یې ګورو، ژبې عربي ده، د دنیا ښکلې فصیحه ګورې د مذهب نه علاوه د عربۍ په شان ژبه نشته. دې وخت کې په ټوله دنیا کې 3640 ژبې دي، خو چې عربۍ کې کم کمالات خدای ایښي دي هغه د دنیا په یو ژبه کې نشته. د انګریزانو خو انګریزي د خپلو مصنوعاتو لارۍ موټرو په ذریعه خپره کنې د عربۍ په شان ژبه په دنیا کې نشته. نو چې ژبې ته یې ګورو ژبې عربي ده. که ښار ته یې ګورو ښار یې مکه مکرمه دی. مکه وایي نوم ته عربۍ کې د ټولې دنیا منځ دی مکه مکرمه، ځکه په 21 درجې عرض بلد دی. دې خوا تقریبا 6 پورې عرض بلده پورې آبادي ده او اخوا تر 40 خوشا پورې. نو چې 21 ورسره دا جمع کړي نو اخوا او دا دې خوا برابرېږي او ټولې بلدې 15 درجې دی.
طول بلد د دنیا 180 درجه ده. نو مکه مکرمه د تهذیبونو، د شکلونو، د بادشو، د قومونو یو مرکز ده. دا له سړي ته پته لګي چې هلته حج ته لاړ شي. خدای پاک دې تاسو ټول بوتلېږي، تور به ووینئ، شنه به ووینئ، زیړ به ووینئ، سره به ووینئ. نو دا چل په ابولهب کې څو ګوره دې نقطې ته خیال کوه. چل پکې دا و چې د خدای نه منه، د رسول الله نه منه، د دین پورې ټوکې کولې. نو زما او ستا دپاره ورونو دا تعلیم دی چې د خدای په نس که سړی ډېر مالداري خو چې عقیدې خرابوي، خدای او رسول نه مني، دین پورې ټوکې کوي، نو هغه د خدای په نس د ابولهب په شان سپېره. که څوک د لوی نسب خاوند نظام ته ارباب صاحب وایي، صاحبزاده صاحب، اخوندزاده صاحب، خو چې عقیده او عمل او د رسول الله په باره کې عقیده خرابوي، نو که په نسب څو خلاصېدی ابولهب به خلاص شوی، که په مالدارۍ خلاصېدی نو ابولهب به خلاص شوی، که په ژبه یې پښتون 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 پښتو، که په پښتو څو خلاصېدی نو په عربۍ به ولې نه خلاصېږي. د خدای په نس پښتو هېڅ شی نه دی چې د هغه عقیده ښکلې نه، خدای مني، رسول مني، دین مني، دین پورې ټوکې نه کوي. که په ژبه پښتو څو خلاصېدی نو عربي خو د هغې نه غوره ده. پکار دا چې ابولهب خلاص شوي. که په ښکلې رنګ څو خلاصېدی نو ابولهب به خلاص شوي. که په ښار څو خلاصېدی چې زه خو د چارسدي اوسېدونکی، نو که په چارسده څو خلاصېږي نو بیا په مکه خو به خود خلاصېږي. نه، ته به په ښکلې عقیده او په ښکلې عمل او په اخلاقو خلاصېږي. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خدای وایي دا ټول انسانان ما د یو نارینه او زنانه نه پیدا کړي دي. دا قومونو او قبیلو کې مې چې تقسیم کړي دي چې یو بل سره پېژني، احساناتو کې په یو بل همدردي وکړي، د تکبر دپاره نه، خو د خدای په نس اوچت هغه سړی دی چې پرهیزګار وي. نو دا تاسو ته وګورئ تعلیم دی چې څوک په ژبه فخرونو کې په پښتو، څوک په کلي فخرونو کې چې زه د اشنغر یم، اشنغر سي خر دی که ټټو دی، څوک په نسب فخرونو کې چې زه خو اخوندزاده صاحب یم، څوک په مالدارۍ فخرونو کې چې زه خو خان یم. خان تا نه څه شی دی؟ د خدای د دې لوی بادشاه او د ملکوت په مقابله کې د قام څه حیثیت دی؟ نو ګورې دې څیزونو باندې فخرونه کې فخر به په ښکلې عقیده او په ښکلې دین او په رسول کوي. دا د قرآن شریف تعلق دی د قل هو الله احد. نو خدای بیان کوي چې د ابولهب خو په دې تباه شوي دی چې دوی د قل هو قایل نه دی. ښه بیا چا تپوسونه کړي زمونږ د ښکلي پیغمبر نه، وی صف لنا ربک، ته د دې خپل خدای بیان خو مونږ ته وکړه. ته خلق خدای ته بلې نو دا خدای پاک څه شی دی؟ نو دا ښکلې مبارک صورت خدای نازل کړ، قل هو الله احد الله الصمد. هم د هغې جواب شو او هم د ابولهب د تباهۍ هغه اسبابو ته اشاره وشوه چې هغه په دې حالات کې چې پیغمبر پورې ټوکې کولې او دین پورې ټوکې کولې، چې څوک شریعت ته ملا اعظم وایي او ګیرې پورې خاندي او دې پورې خاندي، دا د ابولهب نه ګورې کم نه دي. نو خدای وایي خدای یو درې مضمونه راوستل په دې ښکلي صورت کې چې قرآن شریف پې خلاصوي. اول خو هغه مضمون دی چې کوم لپاره دا آیتونه نازل دي او دوه پکې نور دي. ناول دی اول ته ګوره. خدای وایي په جواب د دغې کافرانو کې چې زمونږ د ښکلي پیغمبر نه د هغه تپوس کوو، ورته وایي قل ووایه پیغمبره هو خدای یو حقیقت ذات دی
الله چې نوم یې الله دی. دا یو انرژي نه ده، یو الکترونیک نه دی، یو بم نه دی. روسیان چې وایي احد دا غړومبي صفت دا دی چې یو دی. شروع د قل نه کوي، قل ووایه. دې قل کې راز څه دی؟ نو زموږ عالمان وایي خدای پاک د خپل کتاب په رازونو ښه پوهېږي. خو اول راز پکې دا دی قل چې دا راتلونکي مضمون ګورې ډېر زیات اهم دی. نو دا د مخکې نه یو اعلان دی. بادشاه چې یو آرډیننس جاري کوي، یو حکم جاري کوي، نو مخکې نه اعلانات کېږي ګورې چې یو اهم اعلان او اهم خبر او آرډیننس را روان دی. نو دا قل د مخکې نه تنبیه ده چې ګورې خیال کوئ تو دې ته ووایه یو اهم مضمون را روان دی، ځکه د خدای د هستۍ نه خو به لوی مضمون نه. دویم دا ده ډېر کافران قرآن شریف ګوري او د قرآن شریف ترجمې وایي او دې ته ډېر ښکلي کتاب وایي، خو آخر کې وایي دا زموږ ښکلي پیغمبر یاد کې وي دا هغه جوړ کړی. نو دا قل دا وی رد شو پخپله، ځکه که دا د پیغمبر خبرې دی. یو سړی چې خبرې کوي نو ځان ته خدا نه وایي چې ووایه. دا قل پخپله علامه د دې ده چې د دې ویونکي بل ذات دی، پیغمبر ته دا تعلیم ورکوي. نو که د چا زړه کې دا شک شوبه راځي نو شک ته نه کوي، دا ده ته بل ذات وایي قل ته ورته ووایه زما د طرفه هو خدای یو حقیقت دی. الله چې نوم یې الله دی. دا غړومبي صفت دی احد یو ده. قرآن عربی کې یو احدم یو ته وایي واحدم یو ته وایي، خو دلته احد راغلی. واحد هغه یو ته وایي چې په یو اعتبار یو وي، لکه د سړي زوی وي یو زوی سوي. څوک دې تپوس وکړي چې ستا اولاد څومره دی؟ ویلي ابن واحد، زما یو زوی دی. خو د یو سره دویم راتلی شي. جیب کې دې روپۍ ده، څومره روپۍ دی؟ فی جیبي درهم واحد، زما په جیب کې یو روپۍ ده. واحد هغه یو ته وایي چې دویم ورسره راتلی شي. واحد هغه یو ته وایي چې هېڅ قسمه دوی پکې راتلی نه شي. تاسو دلته د وصارې په ډیری کې د پخوانو زړو بادشاهانو چېرته روپۍ ومومئ نو خوشاته وایي فی جیبي درهم احد، زما په جیب کې یو یکتا روپۍ ده چې د هغې مثال په ټوله دنیا کې نشته. نو خدای دلته احد وایي، الله احد، خدای هغه هستي ده چې دا یکتا دی. په هېڅ اعتبار دویم نه لري، نه په ذات کې، نه په صفتونو کې، نه په کارونو کې. خدای ولې یو دی؟ الله احد خو یو لویه دعوه. نو دا دویم آیات د دې دعوې دلیل دی. الله الصمد دی ځکه یو دی چې خدای هېڅ چا ته حاجت نه لري. د صمد یو لس معناګانې دي. دلته اسانه معنا تاسو دا وایئ. صمد هغه ذات ته وایي چې دی په هېڅ څیز کې، په هېڅ حالت کې هېڅ چا ته محتاج نه، او د دنیا د مخلوقاتو هر مخلوق په هر وخت کې په هر شي کې ده ته محتاج دی. نو د صمد د معنا دوه حصې دي. یو دا چې دی چا ته محتاج نه دی، دویم دا چې هر مخلوق ده ته محتاج دی. نو خدای ولې یو دی؟ الله الصمد، خدای چا ته حاجت نه لري. سپوږمۍ په خپله پیدا کړې ده، نور یې په خپله پیدا کړی دی، ځمکه اسمان یې په خپله پیدا کړی دی، اورونو دریابونه یې په خپله پیدا کړي دي. نو دویم پکې څه ضرورت دی؟ نو خدای ځکه یو دی چې خدای چاته حاجت نه لري. یو زمیندار چې ځمکه سنبالولی نشي نو ځان له ملګري وګوري، یو تاجر چې تجارت نشي رسولی نو ځان له ملګري وګوري. نو چې خدای په هر څه پوره دی نو بې ضرورته خدای خو وي. نو الله صمد خدای ځکه یو دی چې خدای چاته حاجت نه لري. دا چې څوک چاته حاجت لري نو دا درې قسمه راتلی شي. شریک درې قسمه راتلی شي، برا، لاندې او برابر.
یو دکانداري هغه سره 1 لک سرمایه او دکان زیاتول غواړي نو ځان له شریک ګوري نو شریک به داسې چې هغه سره 2 لکې د سره 1 لکې نو داتې بره شو او چې د سره 1 لکې هغه سره 1 لکې دی برابر شو او چې د سره 1 لکې هغه سره 50 زره داتې کم شو نو شریک 3 قسمه راتلی شي یا بره یا برابر یا لاندې خدای دا 3 واړه شریکان ختمای نو خدای شریک نه لري خدای چاته حاجت نه لري ځکه چې چاته څوک محتاج یا محتاجن له 3 قسمه راتلی شي نو خدای وایي لم یلد خدای زوی نه لري خدای نسی نه لري خدای کړواسی نه لري خدای کودی نه لري خدای پردی نه لري دا زوی په درجه کې کمی نو کم شریک ته اشاره ولم یولد خدای پلار نه لري خدای نیکه نه لري خدای خون نیکه نه لري خدای اور نیکه نه لري خدای بل نیکه نه لري نو پلار په درجه کې اوچتي نو نه ته لاندې شریک شته نه ته بره شته ولم یکن له کفوا احد نو خدای سره څوک سیال برابر شته نو لاندې نشته ته برم نشته او برابرم نشته نو خدای بې شریکه شو نو خدای ځکه یو دی الله احد خدای یو د طالبانو یو سوال دی چې مونږ دنیا کې ګورو د سړي پلار مخکې زوی وروستی نو آیا خدا سے پکارو لم یولد ولم یلد خدای پلار نیکه نه لري خدای زوی او نسی نه لري نو خدای الوړي بیان وکړه د عام عادت نه خلاف خدای زوی نسی کړوسی نه لري او خدای پلار او نیکه او کورنیکه نه لري نو د زوی د نفع مخکې ذکر کړو پلار یې وروسته ذکر کړ خدای د خپل کلام پر رازونه پوهېږي خو ما د خپل استادانو نه اورېدلی چې کومه مسله اهمه وي نو خدای هغه مخکې ذکر کوي نو خلقو خدای له اولاد وي عیسایان عیسی علیه السلام ته د خدای زوی وایي او یهودیان عزیر علیه السلام ته د خدای زوی وایي او عربو به ملایکو ته د خدای لویانې وي نو لوریانې اولاد یې ولوي او پلار او نیکې وله نه وي نو چې کوم شي مقصود او همو هغه خدای مخکې ذکر کړه لم یلد خدای هیڅ اولاد نه لري ای عیسایانو مردارو او یهودیانو مردارو او د عربو مشرکانو مردارو خدای اولاد نه لري نو چې کوم همو هغه مخکې ذکر شو یوه دیم حقیقت کې دا لم یلد دعوه ده او دا لم یولد دلیل ده او دعوه مخکې ذکر کېږي او دلیل دوست ته چې په چا دعوه کې نو اول به دعوه کې نو بیا به ګوان پیش کې تا ته به ګوان پیش کې نو لم یلد دعوه ده چې خدای اولاد نه لري ولې نه لري که څوک ده ووایي نو دا لم یولد دلیل دی چې خدای ځکه اولاد نه لري چې پلار او نیکه نه لري نو دا عیسایانو دې ټولو ته جواب دی چې خدای له زوی وایه نو خدای له پلار م وایه که او پلار خو ټول منې دا عقیدم ده چې یو هستی بغیر پلار راتلی شي نو دا عقیده مو لرئ چې یو هستی بغیر زوی راتلی شي نو لم یلد دعوه ده او لم یولد دلیل دی نو دعوه همیشه مخکې او لم یولد دلیل دی نو د لومبۍ خبرې جواب وشو لومبۍ مضمون ادا شو چې خدای هستی ده چې دا یو هستی ده حقیقت دی فرضي خبرې نه دي نوم یې الله دی دا لومبۍ صفت دا دی چې یو دی هغه چاته په هېڅ خبره کې حاجت نه لري او نه له ځان نه لاندې شریک لري نه بره لري نه برابر لري دا تقسیم عقلي وي څلورم پکې نه جوړېږي دا لومبۍ مضمونو دیم په دې رکوټي صورت کې خدای پاک د اسلام دین د ټولو دینونو جدا کول غواړي دې وخت کې په دنیا کې ټول شپږ دینونه دي علاوه د اسلام نه عیسایان دي چې تاسو ورته انګریزان وایي یهودیان دي هندوان دي مجوس دي چې د اور عبادت کوي صابین دي چې د ستورو عبادت کوي او دهریین دي چې کمیونست ورته مونږ وایو
نو شپږ دینونه شو. اسلام پسې جدا دی، دا په خلفو کې راغله. ته به خپل دین په څنګه نظریه پیش کړې؟ ښه مونږ د کمیونستو نه د چین او د روس نه په دې جدا یو چې مو خدای منو، خدای یو حقیقت. هغې وایي خدای څه حقیقت نه دی، دا خدای مالدارانو، امریکې سرمایهدارانو، کیپیټلیزم والو د خدای تصور روح کې دی او دا غریبانان تیری چې ګورې پام کوه د مالدار سړي په ځمکه ورنشي، د چا په ښځینه ورنشي، د چا په لور ورنشي، څوک یې غوا ونه کړي، ځکه خدای شته او خدای به یې دوزخ ته واچوي. نو هغوی دا وایي مردار چې دا پیغمبران دا د مالدارانو ایجنټان، او اوس هم ملیان وایي دا د مالدارانو ایجنټان دي، اوس هم داسې مردار شته. نو تا ته وایي خدای حقیقت دی. دا دهریان ولې دا وایي؟ مختصر یې درته یم چې پوهېږې پرې. هغوی وایي که خدای وي نو مونږ یې وینو، ولې نه؟ که خدای وي مونږ یې بایټچ نشو معلومولی په لاس، که خدای وي په پوزه بوی ولې نشو معلومولی، که خدای وي نو په ژبه یې خوند نشو ولې معلومولی، که خدای وي د هغه خبرې ولې په غوږ نه اورو. نو چې یو شی نه په سترګو ښکاري، نه په غوږونو اورېدلی کېږي، نه په پوزه معلومیږي، نه په غوږ معلومیږي، نه په لاس معلومیږي، نو دا خاصي او فرضي خبره دی، یو بو دی. لکه دا ښځه چې ماشوم جاړي نو ماشوم ته وایي چپ شه بچې بو به راشي. نو دغه شان دا مالداران خلک د دې ملیانو او د پیغمبرانو په ذریعه باندې د دې مالدارانو حفاظت کوي، د دې غریبانانو وایي چپ شه بو به راشي. ټیک ده، نو خدای نه وینو، خدای په غوږونو نه وینو، خدای په پوزه نه وینو، خدای انسان له دا پنځه طاقت ورکړي دي، دا چې ما ته ووایي، خو د دې نه علاوه یو بل طاقت هم ورکړي. دا پنځه طاقتونه زمونږ د حیواناتو نه کم دي. مونږ چې د هغې نه اوچت یو په یو بل قیمتي طاقت اوچت یو. زمونږ سترګې د منګک د سترګو نه کمزورې دي. ته چې په کوټه کې په تیاره کې پروت یې، ستا په کوټه کې به منګکان ګرځي، هغې هر څه ویني او ته نه وینې. د چندخې د سترګو نه یې کمزورې دي، د ماشي د سترګو نه یې کمزورې دي. نو په دې خیچونو سترګو باندې خدای نشي لیدی. ستا غوږونه کمزورې دي، سپي په شپږ میله کې اواز اوري او ته په یو میل کې نشي اورېدی. کونې پېژنې؟ د دې سارو په غولانځو کې چنخوتې څوک ورته شینې وایي، اردو کې ورته چیچړ وایي. دوی په 15 میله کې د اوښ د خپو کشار اوري چې اوښان لا روانې 3 ورځو په مزل کې دی کشار اوري. نو د عربو ډاکوانو به پخوا به شکمارانو ځان سره به یې کونې ساتل، نو کونې به یې په ځمکه کېښود، هغه ته به یې کتل چې دی کوم طرف ته روانېږي. چې به یې وکتل دی خوا روانېږي، هغوی به یې دی خوا خو را روان دي سړي. یعنې زمونږ غوږونه دومره غټ دی چې په یو غوږ کې شپېته کونې ځایږي، خو د یو کونې ورته طاقت نه لري. نو ته د دې کونې نه کمزوري غوږ باندې د خدای اواز نشي اورېدی. ستا پوزه کمزورې ده، د میږي نه کمزورې ده. قسم دی چې ستاسو په کمره کې، په کوټه کې، په المارۍ کې دننه غوښه پرته وي او د بادام ګل مور درته نی ویلې، نو که ټوله شپه ورځ تېره کړې نو تا ته به پته ونه لګي. او چې ګورې په توره شپه کې به د میږو یو لوی خطر ورته جوړ. خدای دا دوی ته چې ووایي کنې زمونږ سپېمو کې یو سپېمه کې 80,000 میږي ځایږي، د یو میږي مونه طاقت نه لري. دا تاسو په دې جوارو په ګنو کې مرداره واچوه، سهار وختي به ګرګس کیني، بیا به بل کیني، بیا به بل کیني، حیران به شي.
په څو میله کې دوی بوی محسوسوي او په سترګو ویني. د انسان طاقت ګوره ډېر کمزور دی. موږ له چې خدای یو طاقت را کړی دی، ګورې دا موږ سره یې څه را کړي دي دا موږ سره مناسب موږ سره یې څه کمې نه دی کړی. زمونږ هغه پورووالی او بادشاهي په یو بل قیمتي شي جوړه کړې ده، هغه ته عقل رڼا وایي. حیواناتو سره عقل نشته، موږ سره عقل شته. عقل باندې ته په ټوله دنیا بادشاهي سم دی که یو ساندا ځان روان کړ یو اوښ نو د چارسدې دا ټول خلک بیا نشي نیولي که عقل ورسره نیسي. دا خو ورته عقل وایي. هلکه ته دلته ودرېږه ته دلته ودرېږه ته رسۍ راواله ته لرګۍ راواله ته ور بند که نو په دې چلي ونیسو. یو زمرۍ بس ونیسي، زمرۍ بیا دوه ماشومانه لکه لټ ورته کېږي، پنجره ورته کېږي، هغې کې ګډوري تړلي د زمري په لار کې. زمرۍ خو بوی محسوس کړي چې دا خو ګډوري دی، اواز یې محسوس کړي، ویني او په منډه راشي. خو چې لټ باندې وردن نشي نو لټ پرې راښکته شي. د ده سره خو دا عقل نشته چې زه په ټوله غوښې پسې ګرځم. دا مزېدار ګډوري د چارسدې دا چا ماته څنګه تړلی دلته. نو بیا دوه لکه هغه غټه بلا زمرۍ چړیاګر ته راولي او خرڅوي. نو تاله خدای عقل درکړی دی ته چې په کائناتو بادشاه، په مخلوقاتو بادشاه، په ځمکو او په هواګانو کې خپل کارونه کې، دا د عقل رڼا ده. نو ته په دې سترګو تاله خدای لوی طاقت درکړی دی، په هغې به خدای معلومې ستا سترګې برداشت نشي کولی. د مسلم شریف حدیث دی حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجه من انتهى اليه بصره من خلقه. د خدای او د مخلوق منځ کې پردې دي د نور، که یو پرده لرکړي دا مخلوق سوځي نو ته خدای نشي لیدلی. نو ته به د عقل د رڼا دپاره قرآن شریف ترجمه کې به تاسو دوه قسمه دلایل ویلي. اول دې ته دلیل نفسي وایي، ته ځان ته وګوره. خدای وایي وفي انفسکم افلا تبصرون. ستا په دې ځان کې د خدای د پیژندو ډېرې نقشې دي، خو که تا لږ خیال وکړې. ستا دا ځان د خدای د پیژندو لوی کتاب دی، که ته ولوسته ته د څه نه پیدا د منۍ نه. مني د څه نه جوړه شوه؟ د ټیپرو، د الوګانو، د غوښې، د لبلبونه. هغه راغونډه شوه، ستا پلار وخوړه، هغې کې 4 هضمه راغلل، 4م هضم کې مني جوړه شوه. ستا مور ته لاړه، ستا په بیا دننه د خدای انتظام کړی دی، بیا ستا په دې هغې منۍ نه یې غوښه جوړه کړه، غوښې کې هډوکي پیدا کړل، سترګې، غوږونه. دا مزېدار انسان دا ته چا کړی؟ دا لیډر بابا کړی. دا چې دا تر ډوډۍ غریب او پښتون نوم اغاز کوي. او که لیډر یې کړی او که پلار کړی، پلار خو هم ستا په شان نسواري د شولګرې زمیندار. او که مور کړی، قسم دی نه د پلار خبر دی نه د مور خبر ده. دا چا کړی؟ بیا ستا د خېټه کې مشینري ده د غوښې، ټوله غوښه ده او هر قسمه جدا ده. پړپوس جدا دی، اینه جدا ده، کلمې جدا دي، ګردې جدا دي. هر یو مشینري خپله کار کوي، غوښه ازموي. د غوښې مشینري د غوښه ازموي. خوړلې دې په یو لار د وځي دنه په کوم لار، او د دې نه څه څه جوړېږي دا څوک کوي؟ بیا ورته خدای وایي 20 پاک ومن آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها وجعل بینکم مودة ورحمة ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. ما انسان کې نارینه او زنانه پیدا کړي دي، ښځه او نر دواړه د یو مور پلان نه پیدا دي. په یو نه غني میږي، په یو لاون او ساک باندې غټېږي. د ښځې نظام جدا دی او د سړي جدا دی. ښځې په بدن عام ویښته نه راځي، ستا په بدن نه ده. د ښځې په مخ ګیره نه راځي او ستا ګیره راله.
د خدای اواز یو شانتی دی ستا بل شانتی دی د خدای دماغ ستانه 50 ګرامه کم دی ستا تی زیات دی دا څوک کوي دا د پلار کوي که مور دی کوي د خدای سینه کېږي ستا نه کېږي نو چې ته یو ورور او خور یې پلارم یو دی مورم یو دی خوراکم یو دی او دوه مختلف څیزونه پیدا کړي دا چا کړي نه لیډر کړي دي نه امریکې کړي نه روس کړي دې ته دلایل انفسي وي اول به ځان ته ګورئ بیا خدای دلایل افاقي بیانوي قرآن شریف خدای پاک وایي وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من عناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعض على بعض في الكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ويو قجر لرتزرغنا كم كلا يوي او كلا دويخنا دوشي او دا يو قجر ميوي يو شانتي دا بل شانتي دا څوک کوي که خجونه مې لیدلې دلته خو شکر دی ډېر نو ګنې او مرچکې خو هم لیدلې ګنې او مرچکې دواړه په یو پټي کې کېږي په یو لښتي باندې کېږي اوبه کېږي د یو نور د لاندې دي د یو سپومې د لاندې دي ګنې خوب جو مرچکې تریخ دی دا ولې د ګنې شکل یو شانتی دی د مرچکې بل شانتی دی دا ولې دا څوک دی د مرچکې کې تریخوالی امریکې پیدا کړ یا د ګنې کې خوږوالی روس پیدا کړ که ګنې کاکا د ځمکې نه ترخه ماده راکاږي نو د مرچکې نو دا ګنې کاکا ولې نه راکاږي او که ګنې خوږه ماده راکاږي نو دا مرچکې ولې نه راکاږي دا نظام د چا دی قسم دی یو ګلاب ما مطالعه کوله نو 1800 قسمه ګلاب کې ګلابونه ما سبحان الله زه تلم مخکې سوات ته ماته کې یو کلی زما شاګردو ماته 7 قسمه څه وکېښود وی دا زمونږ د خپل باغونو دی دا باغ هم په دې خرڅ کړی دا هم په دې باندې 7 قسمه څه و دا خو هغه راته وخو 100 قسمونه به یې پکې دا قسمونه پکې څوک پیدا کړي په یو سیو کې قسمونه په یو امرود کې قسمونه بل در تخری وي وإن لكم سلسم پاک وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا سائغا خالصا للشاربين ما د الله څاروي پیدا کړه غوا ده او میخه ده دواړه ګیا خوري د میخې نه ښکلې مزېدارې سوټې م ځي مچیازې م ځي او پیم ترې راځي او ساندانه نه راځي دا پیم پکې څوک پیدا کوي یو شین واښه دی 3 رنګونه دي یو کې سوټې دي یو کې مچیازې دي یو کې وینه دي مثلا او دا مزېدار پی دا سوچته دنیا کې یو کارخانه چې یو طرف ته دغه واچي شوتل او بل طرف ته مزیدار پیوزي دا اوسه پورې چانه ذکر نه کولی دا څوک کوي نو خدای پاک بتا ته ښایي نو د روسیانو خبره بیا اخر کې دا وایي چې دا د ډوډۍ دپاره وایو خلک غریبانان او زمونږ دا لیډران بعضې کمیونست دي خو په خولې نه وایي نو دوی د ډوډۍ نوملي ډوډۍ غریب ډوډۍ غریب دا د شریعت نه چې انکار کوي که نه دا دهریان دي کمیونست دي خو د قوم د یرې ویلې نه شي نو دوی به د ډوډۍ نوم والي هلکه ډوډۍ ته ورکې مرداره د ډوډۍ ورکوونکي څوک دی د مور په خېټه کې روزي چا درکولی او د مور په دې سینه کې دا مزېداره د پیو چشمه چا پیدا کړه قسم دی یو مثال درته ښیم د انور رڼا چې مونږ ته راځي په یو ګنټه کې د دې وزن دی 4,480 منه او د ټولې دنیا د بجلی په یو ګنټه کې وزن دی 6 چټاکې د دې 6 چټاکو بل 4 کروڑ ډالره دی
او ستن نو چې د شپږو چیټاټو څلور دېرش کروړه ډالره څلور دېرش اربه ډالره کروړه نو د 4480 من بجلی څومره قیمت وي د هغې بل چا پسې راغلی که د ټولې دنیا د 100,000 کالو خرچ آمدن را جمع کړي د انور د یو ګنټې بجلی نشي ادا کولی او انور څو کارونه کوي بجلی خو به یو کار نیم کوي هر انسان 14 ګیلن هوا راکاږي 180 مکعب فوټه که دا د په بیه اخېستله د پلار به پوره کړی وه ستا دا سترګې د ټول پاکستان نه قیمتي دي که تاسو کې یو کس ته ده ووایي چې دا سترګې به درنه والو د مشرف په ځای به د نیغ په کرسۍ کښېنو نو څوک تیار شته که چېرته نسواري وي نو کېدی شي که تاسو ته څوک وایي دا پوزه به درنه پرېږدو بوډۍ به ناست دی او د بش مردار په ځای به د امریکې څه درکړو دې ته څوک تیار نه دی چې زما د پوزه نه خو زه د بش په ځای کښېنم نو چې ستا دا پوزه د امریکې نه قیمتي ده او ستا دا سترګې د ټول پاکستان نه قیمتي دی نو چې دا خدای درکړې د جوار ډوډۍ به نه درکړې یہ خدا کو بھول گئے لوگ فکری روزی میں خیال رزق ہے رازق کا کچھ خیال نہیں خلق د ډوډۍ په فکر کې ده دا لیډران ګورې دا قومونه غرقای زما د پاکستان لیډران بدشدار ته زه وایم ځکه دوی دا چېرته نه دي ویلي چې زمونږ یو کتاب دی مونږ یو قومي مسلمان زمونږ یو تهذیب دی زمونږ یو ښکلی پیغمبر دی د هغې چېرته نه مغشلی دی ډوډۍ خو سپي هم خدای ورکړي دا قوم سپي دی چې ته ورته صرف ډوډۍ یادې دا هم ویلي دی چې ستاسو د بچو دپاره ستاسو د تهذیب ستاسو د دین ستاسو د اخلاق ته انتظام وکړه نه دا خو درته دا فقیران هم ملیان وایي قسم دی د دې ملیانو خپې ښکله د دوی د وجه نه ستاسو ګیله ده ستاسو حیا ده ستاسو مور او خور ده لیډرانو کې خدا خبرې ختم دي نو هو خدای یو حقیقت دی سبب عیسایان او یهودیان هغې باندې رد راغی لم یلد خدای اولاد نه لري یې عیسایانو زه د عیسی علیه السلام هغه فرضي قبر له تلم بیت المقدس کې او پادریانو سره مې خبرې هم شوي دي چې د یهودو قبضه نه وه مخکې سن 66 کې یو پادري وی تاسو مسلمانانو وایي چې د عیسی علیه السلام پلار نو آخر چې پلار یې نو پلار یې څوک شو خدای شو نو ما وی که د چا پلار نی نو پلار به یې خدای نو د ړومبۍ چرګې پلار څوک دی د ړومبۍ میښې پلار څوک دی د ړومبۍ غوا پلار څوک دی د ړومبي انسان پلار څوک دی آدم علیه السلام خدای وایي ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون عیسی علیه السلام خو پلار نو مور یې خو د آدم علیه السلام نه پلار او نه مور وه نو بې پلار او بې موره هستي منې او تش بې پلاره نه منې د جهان زناور قسم د عیسایان د جهان بې وقوفه قوم دی په دې غوړو زیړو جامې دوکه نشي او ظالم وحشي یهودیان دغه شان عزیر علیه السلام هندوان خو بې اندازې خدایان وایي نو لم یلد ولم یکن له خدای شریک نه لري دوی د سکروړه بوتان دي د هندوان او سرکاري مذهب یې چې دی هغې ته تریودیا وایي د دریو پیشوګانو سرونه یې په لفافو باندې په رجسټرو باندې دا د هغې خدای دا کابل کې چې دا دو بوتان وار شو که نه یو د سړي بل د ښځې دا سړي نوم و مهادیو دا ښځې نوم و پاربتي دا مې هندوستان کې لیدلې زه بعضې بتخانو ته ورغلی خو دلته برابر د انسان عمره جوړ کړي هلته یې ډېر لوی اوږده جوړ کړی د بربنډ یې جوړ کړي زلاورو د سړي د اندام دومره لکه لویه ناوه د جومات دا چې خلک پرې استنجا کوي او د ښځې دغه هم دغه شان
هغه نارینه او سامان خو سړو مخکې مات کړو خو ښځې خو نشي ماتول وروسته تلې هم ښځې هغې بربنډې مجسمې جوړې کړي بالکل نو بیا دا بوتان ته چې ناست دي سړي او ښځې اپارپتې ته ښځې ناست دي او د مهادیو ته سړي بالکل لوس بربنډې خو صرف ټڼکۍ چوري د ښځې او د سړي دا فرق یې سرونه ټول خریلي روزې خریلي ګیرې خریلي صرف ښځو دغه چوري دلته والی چوري نو دې بوت ته خولې ته پی واچي نو لاندې دې سوخۍ ته ورته ګیلاس ونیسي نو چې پکې راشي نو دا بختور شو نو هغه وڅښي ما ته چا وي دا شیعګانو کې ساسل شته که نه دا جلوس وباسي حضرت حسین نه قربان شم او 400 کاله مخکې شهید شوی دی یزید شته الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر دا اللہ تعالی کلامم دے اور دا اللہ تعالی کتابم دے دا دے علوم او معارف دا یو جور سمندرنا زیاد جور دی پہرا زمانہ کے عالمان دخپل وس مناسب پدے جور سمندر کے غوٹا وہی او قیمتی لال جواہر دے قرآن دا جور سمندر نروباسی امت تیروان دکئی دے دا سا لال جواہر دا دنیا دا لال جواہر و پشانتے ندی لیکن دنیا فانی دا او دا دنیا لال جواہر و مال و دولت طول فانی دی او اخیرت باقی دی او دا قرآن ثوابونه هم باقی دی سلیمان علیہ السلام دا اللہ پاک پیغمبر دی او دا پیغمبر سرا بادشاہی ورلہ اللہ پاک ورکڑی دا سے بادشاہی اللہ ورکڑی وا چه بل چالے دا سے بادشاہی ورکڑی ندا سلیمان علیہ السلام یوزل اللہ پاک تسوالو کر ویا اللہ مال دا سے حکومت را کچ زمان رست بل چالا ورنکی نو اللہ پاک عجیب حکومت ورکڑو پا انسانانو حکومتو پا پیریانو حکومتو حیواناتو باندے حکومتو پا ہوا پا اوریز پا دے باندے حکومتو یو تخت والا اللہ پاک ورکڑو چے پاغے باندے با سلیمان علیہ السلام کے ناستو نو دا دو میاشتو مزل با پا یور وز کی دا دو میاشتو مزل یور وز کی سحر با پشام کیو پا دے تخت با کے ناستو غرمے لبا کابل ترو رسید کابل کی بے دمہ اکڑا او دا تخت سورکوٹ تخت نو معارف القرآن کے مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کی چے پا دے تخت باندے بش پگ لکا کورسے پرتیوے و پاغے با عالمان ناستو سلیمان علیہ السلام با پا منز کے ناستو او دا دیر عاجزے دا وجہ بے سرخ کتا کرو پورتا بے نکتل
یو ځل په تخت باندې ناست او په هوا روان دی او په ځمکه باندې یو ساده غریب سړی و هغه چې دا تخت ولیده نو حیران شو د تعجب نه ویل سبحان الله هوا دا خبره د ده د خولې نه واغېشتله سلیمان علیه السلام ته ورسوله سلیمان علیه السلام هوا ته حکم وکړ زما تخت د دې سړي خوا کې کېږده لږ ساعت پس د هغې سړي په خوا کې تخت کېښودی شو سلیمان علیه السلام حکم وکړ سړی حاضر کړ سړی چې حاضر شو نو سلیمان علیه السلام ورته ویل تا څه وې هغه ویرېد وی ما هېڅ هم نه وې سلیمان علیه السلام ورته یریږه ما خطرناکه خبره دې نه ده کړې ښکلې خبره دې کړې تا څه وې نو هغه ورته ما ستا دا ښکلې تخت ولیده نو تعجب واغشتمه او د تعجب نه مې ویلي دي چې سبحان الله سلیمان علیه السلام ورته وفرمایل وی زما تاج او تخت به ختم شي خو ستا د سبحان الله ثواب نه ختمیږي نو دا د یو سبحان الله ثواب دی نو چې دا تاسو د اول نه تر اخره ټول قرآن ویلی چې د دې به څومره ثواب دی شب معراج کې پیغمبر علیه السلام چې اسمانونو ته تللی دی نو د پیغمبرانو سره ملاقاتونه شوي دي ابراهیم علیه السلام سره ملاقات وشو نو ابراهیم علیه السلام زمن پیغمبر علیه السلام ته فرمایي وستا امت ته زما سلام ووایه نو تاسو ته ابراهیم علیه السلام سلام هم ویلی دی ابراهیم علیه السلام بیا ورته وفرمایل ستا امت ته ووایه چې جنت چې دی نو دا بالکل اوار میدان دی ونې بوټې پکې نشته دی نو تاسو سبحان الله ووایئ نو چې تاسو یو ځل سبحان الله ووایئ نو تاسو له په جنت کې به یوه ونه وکرلی شي دومره لویه ونه چې د هغې په سوري باندې 500 کاله مزل وشي د هغې سوری به نه ختمیږي دا د یو ځل سبحان الله برکت وی نو که ډېر ډېر سبحان الله وی نو په جنت کې به دله ډېرې ونې وکرلی شي نو دا یو قرآن شریف چې د اول نه تر اخره وګورې دې کې څومره ځلې د الله پاک پاکي بیان شوې ده نو د دې اندازه خدای ته معلومه ده اجر او ثواب به الله تاسو ټولو له درکوي ټول د خدای پاک د قرآن په دې ثوابونو باندې پوره کړي د قرآن پاک سورتونه آیاتونه اول نه تر اخر پورې یو بل سره داسې تړلی دي یو بل سره ربط او تعلق دی لکه د زنځیر کړی چې یو بل پورې لګېدلی دي دا سورت اخلاص نه مخکې سورت اللهب دی په هغې کې تبت یدا ابي لهب و تب ابو لهب د پیغمبر علیه السلام تره دی قریشی خاندان والا دی خشته دومره دی چې د مخ نه شغلې خیجي او مالدار دی ښه اجره بیټک لري او د اجرې او د مجلس ډنډمار هم ورسره شته خشته دی مالدار دی سرمایهدار دی ډېر قامدار دی او ډېر په حسب او په نسب باندې اوچت خاندان والا دی خو چې د ایمان د خزانې نه کنګال دی نو تر قیامته په قرآن کې د هغه مذمت بیانېږي د هغه بد ویلی شي تبت یدا ابي لهب و تب د ده لاسونه دې هلاک شي د دې ابو لهب او دې هلاک شوی دی او تباه شوی دی نو په حسب او په نسب باندې کار نه کېږي تر څو چې ایمان پکې نه وي ګوره بلال حبشي دا رنګه تور دی غلام دی خاندان کې قریشي خاندان ته بالکل نه رسیږي خو چې ایمان او تقوا پکې وه شب معراج کې پیغمبر علیه السلام د ځان نه مخکې د خپو کشار اوري جبرائیل علیه السلام نه تپوس کوي مخکې د خپو کشار د چا دی وی مخکې بلال روان دی په جنتونو کې د خپو کشار مخکې ښکاري اورېدلی کېږي
پیغمبر علیہ السلام تپوس کی دا خپو دا کشار دا چا دے دا دا پنو چغار دا چا دے وی بلال مخ کے روان دے نو بلال پا حسب و پا نسب دا قریش دا خاندان ندیر خکتا دے کوئی ایمانی جذبہ لری فضل کے دا ایمان دولت لری اگر پا جنت کے و پا آسمانون کے پیغمبر علیہ السلام نا مخ کے روان دے او خپل تر ابو لہب چی ایمان پا کی نشتا ناغا دوزخی رے او تر قیامت مزمت بیانی گی نو صورت اخلاص کے دا ایمان خزانہ را دا دی ایمان خزانہ چی چاسری اغا کامیاب او چی دا ایمان دا خزانے نا پاک وی او کنگال وی کہ اغا دا قریشی خاندان بندوی ناغا ان تباہ و برباد صورت اخلاص کے دا دے شان نزول کی فرمائی کہ بعض کافر راغلل او پیغمبر علیہ السلام نے تپوس کی کہ دا تکم اللہ یادے نو لگ دا دا شجر نصب را تبیان کا کہ دا دا چازوی دے دا چاپلار دے سو خپل خپلوان قام قبیلہ نصب را تبیان کا اللہ پاک دا صورت نازل کو اور جواب اوشو بعض کافران راغلل او پیغمبر علیہ السلام نے تپوس کی دا تچکم اللہ یادے دا دسن جوڑ دے دا سروز رو جوڑ دے کہ دا سپینو زرو جوڑ دے کہ دا اسپن جوڑ دے دا دسن جوڑ شوی دے لگ حقیقت و ماہیت بیان کا دوارا قسم کافر ہوتا اللہ پاک جواب کئی قل هو اللہ احد او فرمائے پیغمبر علیہ السلام ہو اغا اللہ چی داخل کے تپوس کئی کافران تپوس کئی یا دا شجر نصب تپوس کئی یا دا حقیقت و دا ماہیت تپوس کئی چی دا سن جوڑ دے و توے چی اللہ اغا ذات چی تاسے تپوس کوئے اغا اللہ دے احد یو دے یکتا دے اللہ یو دے اللہ الصمد دغا اللہ صمد بے نیاز دے چاہتا محتاج ندے لم یلد ولم یولد لم یلد بچی ندے روڑے زویلوری نشترے ولم یولد دے روڑے شوی ندے دا چازوی ندے ولم یکن له کفوا احد اور دے اللہ پاک ہمسر او برابر او ہمسیال سوکشتنا قل هو اللہ احد او یا اغا اللہ یو دے دا لفظ دا احد پختو کے منگوی یو او واحد دا دے مانا منکو یو نو دا واحد او دا احد پا منز کے فرق دے او پختو لنڈا تنگ دا دے کے دمرا وضاحت نشترے او عربی یو فراخ جبا دا نو دا احد او دا واحد پا منز کے تمانے پا لحاظ بانے فرق شتا احد اغ یو توی چی داغی پشانتی یو بل نوی بل یو نوی او واحد اغ یو توی چی داغی پشانتی بل یو وی یو کس وی زر مور اپلار یو یما نور رونا خوینی منشتا زر یو یما نو بل وطیستا پشان زم یو یما زم دا مور اپلار یو یم بل رور خور منشتری نو دا واحد واحد دی خو احد ندی لکه کدی احد نو دغه بل ویزم یو یما نو چې مثل بل پیدا شي دغه یو بلم پیدا شي نو دیتا احد نه وی بیا وته واحد وی کله یو سړی په جیب کې د پاکستان دا یو روپیا د ډبله نو دی وی فی جیبی درهم احد نو غلط وی ځکه دا احد دا مطلب چې ما سره کوم روپیا داسې بل نشته ولې تا سره خو نه دا خو دې ټولو سره داسې روپیا شته نو دا به وایي چې فی جیبی درهم واحد جیب کې مې یوه روپیا ده البته که تا یو داسې خزانه پخوانۍ مونتې وي چې د هغې یوه روپیا تا سره ده خو داسې روپیا ټوله دنیا کې بله نشته ده نو بیا ته ویلی شي چې فی جیبی درهم احد زما په جیب کې داسې روپیا ده چې ټوله دنیا کې داسې بله روپیا نشته نو دغه ځای کې احد ویلی شي دا پاکستانی روپیا خو هر چا سره شته
نو د پښتو په لحاظ باندې احد او واحد من دواړه یو بلو، خو فرق پکې شته. نو داسې ووایه چې قل هو الله احد، ووایه چې الله پاک یو دی. الله الصمد، الله بے نیاز دی، چاته محتاج نه دی. صمد هغه ذات ته وایي چې مخلوق په هر وخت کې په هر حاجت کې دی الله ته رجوع کوي، نو دغه الله صمد دی او الله چاته هم محتاج نه دی. ټول مخلوق هر وخت کې هر کار کې الله ته محتاج، او الله په یو وخت کې چاته محتاج نه. لم یلد ولم یولد، نه بچی راوړی دی، لم یلد بچی نه دی راوړی. عیسایان وی عیسی علیہ السلام د الله زوی دی، الله بچی راوړی دی، عیسی علیہ السلام یې زوی دی. پیښور کې یو عیسائی یو مسلمان ته ویل و عیسی علیہ السلام څوک دی؟ نو مسلمان ورته وی چې د الله بنده دی او د الله رسول دی، عبد الله ورسوله، د الله بنده او د الله رسول. نو هغه ورته وی چې نه، زوی د الله دی. نو مسلمان ورته نه، زوی نه دی. نو عیسائی ورته وی چې د الله زوی نه دی، نو پلار یې راته وښیه چې څوک یې پلار دی. د عیسی علیه السلام پلار راته وښیه چې د الله زوی نه دی، پلار یې راته وښیه. هغه ورته زه تې راته نیکه وښیه. ته د پلار تپوس کوې، نو نیکه یې څوک دی؟ که پلار یې وي خو بیا به یې نیکه هم وي. نو نیکه یې راته وښیه. فبهت الذي کفر، او چپ شو، بیا جواب نو. داسې خو په ړومبي ځل چې الله کوم مخلوقات پیدا کړي دي، نو د هر مخلوق پلار نشته. آدم علیه السلام چې الله پیدا کړ، نو پلار یې نشته، مور یې نشته. دا حیوانات چې ړومبي پیدا کړي دي، د دې ړومبني حیوان خو هم پلار او مور نشته. نو چې پلار یې نو بس الله به پلاري. نو دا د عیسایانو یو غلطه خبره ده چې د عیسی علیه السلام پلار نشته، نو الله یې پلار دی. یهودیانو به وی عزیر علیه السلام د الله زوی دی. او د مکې یوه ډله وه، یو قبیله، هغوی به ویل الملائکتو بنات الله، دا فرشتې د الله لوریانې دي. نو د دې دریو واړو ډلو رد وشو چې عیسی علیه السلام د خدای زوی نه دی، عزیر علیه السلام د خدای زوی نه دی، فرشتې د خدای لوریانې نه دي. لم یلد، الله بچی نه دي راوړي. ولم یولد، او دا الله راوړلی شوی نه دی، زیږولی شوی نه دی، پلار نه لري. بعضې عیسایان وی ان الله هو المسیح ابن مریم، دا عیسی علیه السلام په خپله الله دی. نو عیسی علیه السلام الله نه دی، ځکه بیبي مریم نه پیدا دی. نو الله د چا نه پیدا نه دی، مور پلار نه لري. نو د دغه خلکو په دې کې رد وشو. ولم یکن له کفوا احد، او څوک د دې الله پاک سره همسر او برابر نشته دی. شرکت په دنیا کې په دریو طریقو سره کیږي. شرکت په دریو طریقو وي. مثال په طور یو سړی دی، هغه دکان کوي. نو دا دکان یوازې کولی نشي، نو یې ځان له ملګري ګورمه. نو بعضې سړی وایي داسې ملګري په دکاندارۍ کې شریکوم چې زمانه مالدار او زمانه زیات تجربه کار وي، چې کار مې پې ښه وچلېږي. نو د ځان نه اوچت بنده وګوري او د کار کې ځان سره شریک کی. یو طریقه د شرکت دا ده چې د ځان نه اوچت بنده. دویمه طریقه د شرکت دا ده چې یو بنده وایي زه ځان سره ملګري داسې ګورم چې زما د لاس د لاندې وي، ما نه ښکته وي، مالدارۍ کې ما نه کم وي، تجربه کې ما نه کم وي، زه به پې باچا یم او دی به مې خادم وي او شریک به یو. نو د ځان نه کم درجې والا شریکوي. او درېیمه طریقه دا ده چې سړی وایي څنګه زه یم، نو دقسې ځان له بل ملګري ګورمه چې مال او تجربه کې زما سره مساوي، دواړه به کار ښه ښه به وچلي. نو دا درې طریقې د شرکت شولې. څلورمه طریقه نشته دی. نو الله پاک د دې دریو طریقو د شرکت جرړه وویسته،
الله چاته شرکت کې محتاج نه دی چې څوک ځان سره شریک کړي. الله الصمد، الله چاته محتاج نه دی. لم یلد، زوی یې نه دی راوړی، د ځان نه کمې درجې والا په خدایۍ کې نه دی شریک کړی. زوی د پلار نه درجه کې کم دی. ولم یولد، دی چا راوړی نه دی، پلار نه لري، نو د ځان نه اوچتې درجې والا څوک په خدایۍ کې شریک کړی نه دی او د ځان مساوي هم نه دی شریک کړی. ولم یکن له کفوا احد، د الله څوک برابر هم نشته چې ځان سره خدایۍ کې شریک کی. نو په دریو واړه طریقو، د ځان نه پورته، د ځان نه ښکته او د ځان نه مساوي، په خدایۍ کې الله ځان سره څوک نه دی شریک کړی. د قرآن پاک کې درې مضمونه ذکر کیږي. یو رسالت ته، نبوت او رسالت، او دویم پکې قیامت ته، پس د مرګ جمدون حق دی، حساب کتاب بکیږي، بعث بعد الموت. او یو د الله وحدانیت ته، یووالی د الله. نو په دې سورت اخلاص کې د الله وحدانیت بیانېږي چې الله یو دی، په هیڅ طریقه څوک ورسره شریک نشته دی. نو د قرآن درې مضمونه، یو مضمون په دې دی کې ذکر شو، نو دې وجې نه حدیث مبارک کې دیتا سلسل قرآن ویلی شوی دی. دا د قرآن درېمه حصه ده. یعنی یو سورت اخلاص قل هو کچا یو ځل اویلا لکه چې درېمه حصه قرآن تلاوت یې وکړو، چې دوه ځله ووی 2/3 قرآن وی، او چې درې ځله ووی لکه چې ټول قرآن تلاوت یې وکړو. نو درې ځله قل هو ویل د یو قرآن د ختم مساوي او برابر دی. په 10 سکنډه کې درې ځله قل هو ویلی شي. نو که د هر مانځه سره یو بنده درې ځله قل هو وی او د خپل مور او پلار ته ثوابونه وبخي، نو دا ثوابونه ورته رسي لکه چې دې بنده یو قرآن خلاص کو، خپل مور پلار ته ثواب وبخه، الله به ورته ورسي. خپل مور پلار پسې، خپلو مشرانو پسې، څومره اهل اسلام چې وفات دي هغې پسې د قرآن تلاوت کوه، ثواب ورپسې رسي، ثوابونه رسي. معتزله او خوارج دا یو دوه ډلې دي چې ځان ته وایي مسلمان، خو د دوی عقیده داره چې د مړو ته د جمدو اسم نه رسېږي. معتزله او خوارج پخوا یوه ډله وه او د هغوی دا عقیده وه چې دا جمدي کم نیک عملونه کوي او مړو ته ثواب بخي، وي یو هم ورته رسي نه. خدای د موږ د خوارج او د معتزله او د بوی نه مو ساتي، هغوی د سوري نه دې هم خدای وساتي، د هغوی عقیدې خرابې دي. نو درې ځله قل هو ووایه او خپلو مردګانو ته وبخه، د روح قرآن ثواب ورته رسي.